دا نن درېیمه جرګه د نوي ټرانسمیشن لاین چې کوم ډسو هایډرو پروجیکټ دی د هغې روان دی مانسهري ګریډ سټیشن ته د هغې حوالې سره وه دا ټول د بشام تحصیل متفقه جرګه وه زه په لاول د دې ټولې جرګې شکریه ادا کوم چې دلته یې غونډه وکړه او په دې متعلق خبرې وکړې خبره دا ده چې زموږ څه مطالبات دي او هغه مخکې انتظامیه موږ له ټایم موږ ته یې ویلی او په هغې کې موږ سره دوکه کړې وه ټایم 28 تاریخ و 28 مای بیا موږ ته ویل چې پولیو کمپین دی تاسو په 12 تاریخ میټینګ کو په 12 تاریخ موږ د ډیټ چینج کو او بیا یې پټ د کار کولو کوشش شروع کړو په هغې باندې جرګه انتهایي اعتراضات وکړو جرګه پرې خفه شوه چې دا موږ انتظامیه زیاتې کړلی اوس زموږ مطالبه دا دی چې په هېڅ صورت موږ دا کار نه پرېږدو موږ به تر هغې پورې خپل دا کوشش کوو چې څو پورې زموږ جایز او د قانون مطابق مطالبات ته حل شي دا کوم لاین چې روان دی دا خالص زموږ په کور روان دی په آبادو کورونو په شلې ځمکه نه دی او داسې روان دی چې د دې د لاندې زما 7 کورونه اساسي غر کېږي مونږ نن هم دې ته نه یو تیار سهار هم نه یو تیار تر خپله مرګ هم نه یو تیار خپل ژوند به پرې قربان کړو بچي به پرې قربان کړو د بل څه نشو کولی خو دا ویو چې مونږ سوال کوو چې زموږ طرف ته مه راځه او که څوک راځي نو پوه شه چې هغه زموږ د مرګ دپاره راځي که د کوهستان نه کوم لاین راځي او هغه ټرانسمیشن لاین زمونږ د شانګلې په حدودو کې داخلیږي او شانګلې ته د شانګلې حق نه میلاویږي نو قام دا وایي چې موږ به دا نه پرېږدو به قام په مفادو سودبازۍ ته دغه کې موږ کمپرومایز ته تیار نه یو هغه یو کامیابه جرګه وشوه او په هغه جرګه کې ټولو خلکو دا یو مطالبه ده چې یاره زموږ کوم حق مطالبې دي د قانون مطابق چې کوم سروه شوې ده دا غیر مطابق شوې ده دا د خلکو په کورونو شي ده دویم دا دی چې څه قسمه تر اوسه پورې انټي ډي سي والا یا ډپارټمنټ والا یا انتظامیه څوک نه دي راغلي دې خلکو سره نه ناست او څه قسمه کولی کچري نه ده کړې د خلکو مطالبې نه دي اورېدلي بالکل درېیمه جرګه زموږ وشوه د ای سي دفتر مخامخ وشوه او دا ټول انتظامیات خبره ده هغوی بالکل نه راځي زه انتظامیه ولته سوال کوم چې هغو د خمبې د کار کولو نه مخکې راشي او دې قوم سره کینی او دا زمونږ انتظامیه ولا چې دا زمونږ مور پلار دي کله جوړي کې به جړا شي مور پلار یې غېږې ته اچوي دا زموږ مور پلار دي دوله حق دی چې دو راشي او دې قوم سره کینی او دا خبره ډېره په صلح سره حل کړي